की वाला इत्तेफाक खैरी दी په بونیر کې او په ملیشیا کې وورا من پدی میدان کی دا علماء دیوبند بچی الحمدللہ ژوندیو دل جلو سے بڑا ہے پلک سے کام نہیں جلا کے راک نہ کر دوں تو دیوبند نے نام نہیں پدی میدان کې من ژوندیو الحمدللہ من لامړه نه یو من لا خور کې خودي نه یو دا زما محترمو راضی په میډیا باندې کله د شیخ ادریس صاحب حفظه الله بیان راوالي کله د مفتی عبد الله شاه صاحب د علم غرونه دي د علم سمندرونه دي کله د مولانا مرحوم بجلیګر رحمه الله بیانات راخلي دا بدبخته هغه پسې استهزاګانې خنداګانې کوي دا هغه واقعاتو پسې خنداګانې مسخرې کوي زمون پیر اعزاز الحق زما محترم حفظه الله هغه لګېږي خپل مریدانو ته واقع بیانوي پجراشی د قیامت هغه منظر بیانوي پجراشي دې ظالم او بدبخته هغه کلیپ هم راخسي او خندا او مسخري ورپسې شروع کړي د الله په ذات مې قسم وي ته د یهودو ایجنټ دی د الله په ذات مې قسم وي ته د امت مسلمه د ګمراه کولو لپاره تنخوا ملاويږي د الله په ذات مې قسم وي ته د الله بندگان تباہی طرف ته بربادي طرف ته راکاږي ان شاء الله العزيز علماء دیوبند بهر میدان ته راځي د سر قرباني راځي اولاد قرباني راځي مال قرباني راځي ان شاء الله ورکوم ان شاء الله الله په ذات مې قسم وي راشا دلایل میدان تراشا مخ تراشا سوي وای من سره دومره ټیم نشته چې مونږ به مناظرې کوو مناظره خو حق او باطل کې فرق پیدا کوي څنګه به ستا هغه پلار به مناظرې ته کښېني خبره کې اوس دلته یو ماشوم ته ته وې حرامي بیا به دا خبره ثابتې که نه به ثابتې وایه چې زه د قبر عذابونه شته او ته وې نشته نو دا به ثابتول غواړي که نه به غواړي الحمدلله علماء دیوبند هغې کورونو ته ځانونه رسولي دي وایي राशा ददी अवाम पमस की वकीलो वही पानी का पानी दूध का दूध राशा मखिता सवई वही जब तासु चिदा कमे एतराजात वकड़ा बददी बा जवाबों द क्लिप पर शक्ल की तासु पगेदार से द क्लिप पर शक्ल की दत्ता दे उस ख्याल ले ज़वत से मुआगसवी रोनो इंशाअल्लाह अज़ीज़ द उलमाए देवबंद लमन व न प्रीदो इंशाअल्लाह लासुन उचत के न प्रीदो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ददी अंजाम बन करीब तासु पखपल स्तरु बांधे उगोरी उस महार दखिलन बचे په میډیا راځي او زما محترم یو ټکی دوه ټکی سبب ویلي او زمونږ د پښتانه الله دې په رحم وکړي بس نور وسره دې ورپسې رواني او ای الله نه منم وې زم در سره او اذا قبر عذابونه نشته او ته زم در سره په خوري قسم به پیدا سي ټټ ولاړی چې تاسو ولاوي تاسو کوي مقابله ته مخې ته راځي زما محترمو چې کوم هغه راغلی شوی دین چې کوم دین دپاره انبیاو قربانۍ ورکړي صحابو قربانۍ ورکړي تابعینو قربانۍ ورکړي تبع تابعینو قربانۍ ورکړي زما اکابر علماء دیوبند پورا یو سلسله پرته ده د شهادتونو سرې قربان کړي اولاد یې قربان کو تاسو وکته شیخ حسن جان شهید رحمت الله علیه قربان شو ڈاکٹر خالد محمود سمرو شہید رحمت اللہ علیہ قربان شو ڈاکٹر عادل شہید رحمت اللہ علیہ قربان شو ڈاکٹر حامد الحق شہید رحمت اللہ علیہ سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ توجہ مفتی سردار علی حقانی شہید رحمت اللہ علیہ قربان شو والله انشاءاللہ العزیز دا ہر کور نہ بدر پسی انشاءاللہ دا علماء دیوبند بچے براوزی او انشاءاللہ دا دینا فرمانی مخبنی سی انشاءاللہ دا شہدتنا بمن انشاءاللہ سعادت گورتون و انشاءاللہ ستاپا نفرتو پر رکاوٹونو پا اختلاف باندې والله العظیم که زه د خپله لار پرېږدم په دې جازونو کې خلک کرش کېږي که نه کرش کېږي دا جازونه په هوا کې کرش کېږي بیا هم پکې خلک سفر کوي ګاډي اسکیډنټ کوي که نه کوي کوي که نه کوي بیا هم پکې سفر کوي انشاءالله العزیز زه دا سعادت ګڼم چې زما د بدن وینه د الله په دین باندې قربان شي انشاءالله تاسو به دې قربانۍ ته تیارېږئ انشاءالله تیارېږئ به انشاءالله موږ مشران منې کوي اخبارونه مه ګورئ موږ مشران منې کوي چې د نورو خلکو بیانونه ما وره چې نه پېژنې خپل مسجد امام ته راشه عالم له راشه هغې نه ځان پوهه کړه چې دا سړی څوک دی دا څه وایي لګیا دی ته اعتراضات کوه انشاءالله د هغې به فرد کې تا ته به چې کوم دی جواب میلاویږي زما محترمو الله پاک قرآن کې فرمایي عما يتساءلون عن النبأ العظيم
الذي هم فيه مختلفون. کله چې په الله اعتراض شو پچا باندې په الله به اعتراض شو، نو الله به د جناب محمد رسول الله په خلی سره د هغه اعتراض جواب کول. سبحان الله. کله چې په محمد رسول الله اعتراض وشو، الله به په خپل جواب کولو. زما محترمو درخواست کوم چې ان شاء الله العزیز موږ او تاسو د مال نه، د نقشو نه، د ډیکوریشن نه زیاته خواري ان شاء الله په عقیده باندې کوو به ان شاء الله خپل عقیده به محفوظ کوو ان شاء الله. نو بهرحال ستا په ذهن باندې دې ټیک ټاکرو ته ویم، د دې خو دې ذهنونو نه سم هغه د غواګانو د میخو هغه غوجله جوړه کړې ده، د دې ذهنونو نه ولا داسې سمې لوبې ورسره شروع کړي، او د غریب سره خو علم نشته دا وایي او که نه هغه عقلي دوکه ورکوي عقلي، او دین ټول په عقل راغلی که په نقل راغلی؟ وایه دین خو په نقل راغلی. زما محترمو بدا غریب ناس دی دا موبایل نیولی او بدا هغه خلکو بیانونه اوري. ان شاء الله العزیز چې کم سره داسې آوټ پاوټ بیان کوي او زما محترمو زما استا عقیدې سره لوبې کوي، ان شاء الله مکمل به هغه چینل به بلاکو ختمو به ان شاء الله هغه خلکو سره به ناسته پاسته پرېږدو ان شاء الله. بیا زه سبا قیامت په ورځ زه ستاسو د هرې خبرې ذمهوار یم. دا چې کم دین علماء دیوبند په ذریعې سره زما محترم مونږ او تاسو ته را رسېدلی دی، ان شاء الله د دې به محافظې جوړېږو ان شاء الله ان شاء الله. زما محترمو د الله په دین خلکو ننګونه کړي، غیرتونه کړي، نو ما تاسو ویل چې عزت د چا په لاس کې دی او ذلت د چا په لاس کې؟ آبادول څوک کوي، بربادول څوک کوي، شپه څوک راولي، ورځ څوک راولي، بیماري څوک راولي، صحت څوک ورکوي، ځمکې چا پیدا کړي، اسمانونه چا پیدا کړي؟ چاته وغواړي زما محترمو نارینه اولاد ورکي، چاته وغواړي زنانه اولاد ورکي، چاته وغواړي دواړه ورکي، چاته وغواړي یوم ورنکي. قل اللهم مالک الملک تؤتي الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. هغه الله طرف ته راځو ان شاء الله، په هغه الله به مینېږو ان شاء الله.